أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين یا الله موږ ستا عبادت کوو، د تا نه مدد غواړو. ګرانو عزتمندو عزیزانو او د پاکستان تحریک انصاف کارکنانو او د عمران خان ټایګرز، پاکستان تحریک انصاف مرکزی قیادت او زمونږ چیرمین سابقه وزیر اعظم جناب عمران خان په 8 فروری باندې د احتجاج کال ورکړی دی. زمونږ د دغه احتجاج مقصد چې کومه دی هغه د عمران خان سره سره چې څومره زمونږ قیدین دي، زمونږ مشران دي، زمونږ لیډران دي چې هغه په جیلونو کې دي او د ضلع مومن بلا شی ورکران زمونږ په دې وخت کې په اټک جیل کې پراته دي، د دغه ټولو د رهایي لپاره او په 8 فروری باندې یو کال وړاندې چې کوم د تحریک انصاف مینډیټ و چې د عوامو په عمران خان باندې اعتماد کړی او هغه مینډیټ چې کومه دی هغه پټ شوی دی، په هغې باندې ډاکه اچولی شوې ده او په دغه کې چې کومه دی د تحریک انصاف لاره نیولې شوې ده. د دغه مینډیټ واپسي دپاره چې کومه دی زموږ دا احتجاج دی، د 8 فروری زموږ دغه احتجاج به په صوابۍ کې یو عظیم الشان جلسه کې کیږي او دغه جلسه به د تیرو ټولو جلسو ریکارډ ماتوي. د ضلع مومن ټولو عوامو ته مې دغه درخواست دی، ټولو مشرانو ته مې دغه درخواست دی چې څومره په عمران خان باندې مین خلک یئ، څومره د تحریک انصاف سره وابسته خلک یئ، هغه ټول خلک چې هغه په دې ملک کې آیین غواړي، د آیین بالادستي غواړي، د آیین حکمرانی غواړي، د سیاسي قیدیانو رهایي غواړي، په دې ملک کې امن غواړي، په دې ملک کې جمهوریت غواړي، دغه ټول خلک به په 8 فروری باندې راوځي، صوابۍ ته به ځان رسوي او په دغه عظیم الشان احتجاج کې به د عمران خان ملاتړ جوړیږي او د عمران خان ملګرتیا به جوړیږي. انشاءالله تعالی د ضلع مومن عوامو نه مې دغه تمه ده چې څنګه مخکې په تیرو احتجاجونو کې خپله برخه اچولې ده، په دې احتجاج کې په 8 فروری کې به چې کومه دی بھرپور شرکت کوئ. خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ، یو جهان مننه.